واوري او مخکې شعر که چې شهسوار ته ورورسېږي. دا اوس په دا میډیا کې رسنۍ کې هغه یو ځوان دی غالبا د پېښور د خوا به یي دا ځوان پخوا غزلې ویلې بیا یو مشکل ورباندې راغلی بیا الله رب العزت رحم ورباندې راغلی الله فضل ورباندې وکړي بیا یې ښه ښایسته خوندور ژوند د دعوت سره تعلق جوړ سو تبلیغ کې ولاړې ډېر ښه ښایسته مبارکه ژر یې پرېښوله ډېر زبردست پخوا یې غزلې ویلې دا بیا د بید ډېره معافي د بل د بچیانو غزلې بیا ویلې بیا یې پر پیغمبر علیه السلام مبارک نعتونه شروع کړلو څومره غټه خبره ده یو سړی د بل پر لور د بل پر اولاد باندې غزلې وایي هغه غزلې چې د اسلام په چوکاټ کې یوه ذره نه د مسلمانۍ نه د پښتونوالي په چوکاټ کې یوه ذره مطلب گنجایش دی بیا پر پیغمبر علیه السلام باندې نعتونه شروع کړي او بیا د الله رب العزت حمد شروع کړي څومره لویه خبره ده او بیا پر دغه ټیم باندې یې بیا داسې غربت ورباندې راغلی تنګدستي ورباندې راغله غالبا دغه ښکاره خبرې ورباندې راغلې بیا خلکو ډېر پسخند ورباندې وایي مذاق یې کوئ مسخرې یې کولې بیا چیش وسلو بله ورځ یې ژره کښنۍ کړله بیا الله یې پروګرام لره راغلی بیا یې هغه خبرې وکړې چې زه یې کولی نه شم وتا ته چې د کم توري وویل پرېږدول موږ به ډالر ګټل موږ به ډالرې ګټلې هلته ولاړم غریب سولمه نو الله رب العزت یې موږ ټوله وساتي داسې نه چې دغه ځوان کافر سوی نه دی الله له د کفره وساتي هغه چې کوم د عباداتو لاره وه هغه یې پرېښوله دا یوه خبره راغله یوه خبره دعوت تبلیغ والا نه دی دا ډېر بلاوي خلک دا تاسو ما سره ومنئ دعوت تبلیغ والا پر دا ځای څه وایي هغه وایي دا قصور زموږ دی چې موږ د ده ملا ټینګه نه کړه د ده لمن مې ونه نیوله د ده حال احوال مې ونه کوي دی د غربته راولاړ سو بېرته یې هغه سلسله شروع کړه ول دا قصور زموږ دی بیا دعوت و تبلیغ والا څه وایي دعوت والا وایي دا و کافر ته 24 ګنټې و ساعته د اسلام و د کلمې و د ایمان دروازه خلاصه ولاړه ده چې زړه دې غوښت په هغه ساعت کې ایمان راوړه اسلام راوړه دی ته مسلمان و کافر ته بیا 24 ګنټې ساعته د اسلام دروازه خلاصه ده و مؤمن ته د کفر دروازه خلاصه ده صحیح ده د کفر چې زړه یې غوښت نعوذ بالله دی به کافر سي و کافر ته د اسلام دروازه خلاص ده چې زړه یې غوښت په هغه ساعت کې به دی مسلمان سي او د هغسې دا خبره ده و دیندارو خلکو ته د بېدینۍ دروازه 24 ساعته خلاصه ده صحیح سلو چې زړه یې غوښت په هغه ساعت کې شراب شروع بدکاری شروع قتل شروع غلا شروع سود شروع رشوت شروع بدکاری شروع او بیا داسې بدکاره شرابیان خلک دي هغو دپاره د دیندارۍ دروازه خلاصه ولاړه د راسې مسجد لره 2 رکعته نفل وکړي په الله رب العزت د 40 کالو ګناه معاف کړي نو دلته هم وما او تا ته هم د بېدینۍ دروازه خلاصه ده الله دې مې وساتي الله دې مې هغه لارې ته نه بیایي و بېدینو خلکو ته د اسلام دروازه د دین دروازه خلاصه ده الله دې و هر چا ته ورنصیب کړي نو دغه ځوان راولاړ سو څه شی وکړلو ژر یې کښنۍ کړله مبارکه ښایسته ځواني الله ورکړې ده ژر یې کښنۍ کړله بیا یې پروګرامونه شروع کړه د چیش دپاره د دې دپاره چې زه به لایف راځمه د موبایل د لارې به زه څه وکړم زه به روپۍ ګټم زه به دې ته یوه خبره وکړم د پیغمبر علیه السلام مبارک په صحابو کې داسې وو تازه یې ایمان راوړی و چې کله پیغمبر علیه مبارک وفات سو دی بیرته کافران سو مرتد سو هغه لا څنګه نبي و چې وفات سو تازه ایمان راوړی په ایمان لا پوهېدلي نه وو خالي کلمه یې ویلې وه او داسې هم پیښه سوې ده بله به درته وکړم تفسیر عثماني غالبا را نقل کړي دي یو کاتب و د پیغمبر علیه السلام وحی لیکلي نو چې وحی لیکلې بیا دی ورځ ویلې ول زه په دې کې زه د علیمن پر ځای باندې عظیم ولیکم د عظیم او د عالم په مابینځ کې فرق ډېر نشته معنا یوه ده خو په تورو کې عظیم او عالم زه داسې کله کله وکم پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایلې دې سړي ته به قبر ځای نه ورکوي حضرت ابو طلحه فرمایي زه ورغلمه ما د پیغمبر علیه السلام خبره معلوموله دی پر قبر باندې لوړ پروت پوهېږئ صحیح سلوک او بیا بله درته کوم سیرت حلبیه مولوي صاحب سخته ناوله ده خبره کړې ده ربیعه ابن امیه ابن خلف دا مطلب صحابي تیر سوی دی دا ربیعه پیغمبر علیه السلام مبارک چې کله د حجة الوداع په کال باندې خطبه ویله
پیغمبر مبارک پر خپل ورشه باندې 15 غنټې خطبه ویله نو تقریبا 100,000 سبالا صحابه کرام ناس ټولو نو دلته د ربيعه بیا ژغ ډیر بالا او غټ ژغ الله ور کړی وو د وش تر دی غاړي لاندې ولاړ ولو پیغمبر علی السلام چې خبره کوله دا خبره مخته نقل کوله دا خبره څه کوله به مخته نقل کوله چې مخته نقل کوله هله وخت تیرې دا سړی هم بیا عیسائی سو نصرانی سو پر کوپر باندې مرس 6 غنټې خطبه د اسلام ټول خبره د لارې الله پاک مشترا ورسولې الله د هیڅ چا په قصه کې نه دی نه د ملا د ملایي نه د مجاهد د جهاد نه د پیر د پیرۍ نه د عالم د علم نه د سخی د سخا هیڅ چا په قصه کې الله نه دی الله الصمد چې الله ځان ته صمد ویلې دی دغه وجه ده صحیح سلو الله پاک دې بیرته خپل لارې لر راولي الله دې د بيدینۍ وساتي کافر سوی نه دی داسې د ازموش خلک نه دي دا سړی په زوره کافر کوي بس ټاپی در باندې لګي یو رقم پرتا د کوپر لار ما کوي یار زه خو ستا مسلمان ورور یم ما غلطي سوې ده ستا ګوره چې قریب او عزیز نه جوړې چې کراچي لزغله هند لزغله علاج ور باندې کوي ولی د ګردو مسله ده د زړه مسله ده زما چې د ایمان مسله ده هغه چې د چا په کور کې د چا قریب نه جوړ سو بیا دې ټکر باندې کوي او چې دا وسه غي نه جوړ سلو او دا چې وسه سړی مطلب بيدینۍ ته ولاړې ته نور پر شاب سرغورې ځي یا لاس پر تیر که یاره لکه د ناجوړه سړي علاج کوي د روحاني ناجوړه سړي مې علاج وکړه لاس پر تیر که ورته څه پیښه ده راسه بیرته راسه الله بیا راولي خامخا بیا راولي هلته سکون نسته چین نسته اطمینان نسته هلته چش نسته هلته روغه ورځ چیر دا ټیک دی سیده د 200 روپۍ به لري بله ژبه درته کوم د بخاری حدیث دی پیغمبر علیه السلام مبارک فرمای الله رب العزت د دې دین کار نه دی لفاجر سړی لفاسق سړی لبیدین سړی لکافر هم اخلي الله پاک د خپل دین خدمت لخپل دشمن څخه هم اخلي څومره ډیر کافران داسې وو چې په کیوبا کې څومره ډیر بندیان ولو د انسانیت په توګه به رایلا کړو صحیح سلام زړه به نرم سو څونه ډیر قاضیان دي ججان دي سیدا کافر دی لکه پر مسلمان زړه وسوځل سلو بیا ډیر اولاد چشم کې صحیح فیصله وکړي الله په کار صحیح فیصله نه و د کافر دی د ایمان او الله رب العزت کار جنې عقلي څومره کافران دي الله رب العزت هسپتالونه ور نصیب کړي دي څومره کافران دي الله رب العزت روډونه سړکان دا رقم د اوبو ترتیب برابر کړي دي څومره ډیر دوايي ور کوي صحیح سلو دا کافر دی الله رب العزت د انسانیت خدمت جن اخلي دا کافر دی الله رب العزت د مسلمانانو خدمت جن اخلي حجاج بن یوسف ورستی پیاد ډیر غټ ظالم تیر سو دا د قران حافظ و دا دومره ظالم په قلم لیکلی 1,00,000 کسان د وجلی او هیڅ جرم یې نه وکړي هیڅ جرم دا داسې ظالم چې کعبه ته ورځ ور واچوي